بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د تغبی پریس کلب د سوشل میډیا د پاڼې نه ستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته حاضر دی. ګرانو کتونکو تاسو ته بخکاری چې ما سره د ټریفیک اهلکار ولاړ دي زمونږ د غرونه د ټریفیک انچارج شیر محمد خان سره ولاړ دی. تاسو بس شارټ کتلی مخکې دی پروګرام نه مخکې چې دا دوی څه کول ناقبندي وجې په تغبی کې چې کوم انډر ایج دي کوم عمر دي موټر سایکل یې ورسره دي د هغې خلاف ناقبندي دغه مهم روانو کوم غیر رجسټر موټر سایکل دي نمبر پلیټ یې ورته نشته کاغذ ورسره نشته د هغې خلاف د دوی نن یو بندي وه تغبی کې د تاڼې ته مخامخ دوی چې کومې موټر سایکل نیولې هغې په هکله به دوی سره خبرې اترې کوو او چې کوم انډر ایج کسان دي د هغې والدینو ته څه پیغام به دوی ورکوي د دوی چې بیا دا موټر سایکل دوی ته ریلیز کوي واپس یې ورکوي نو د دغې به څه ریکوایرمنټ دوی سره خبرې اترې کوو. شیر محمد خان اول خو تاسو ته ډېره مبارکي درکړو تاسو نن یو مهم وچلو هغې کې الله کامیاب کړي غټې موټر سایکل هم ګرفتار کړي مبارکي هم په دې وجه راکړه چې کوم انډر ایج کسان دي هغوی په دویمه درېیمه اوس دلته په دې تغبی کې فلای اوور باندې اکسیډنټ کېږي دا تعداد کیسز داسې راغله نو تاسو یو کامیاب مهم وچلو په دې تاسو ته مبارکي درکړو. بل دا راته ووایي چې دا کومې موټر سایکل ګیره شوې دې کې کم کسانو کم عمره او غیر رجسټر څنګه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو لا اول تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له یو شارټ ټایم راکړو. دا خو د ډاکټر زاهد الله صاحب زموږ ډي پي او صاحب دی دغه په حکم باندې موږ یو درې ورځې مخکې دا کمپین چلوو چې کوم د کم عمره ماشومان دي بغیر لایسنسه بغیر هلمټه دې ته موږ یو آګاهي مهم وچلو چې دا د ماشومانو له مه ورکوي که نه دې خلاف به موږ قانوني کاروایي کوو. دا نن 22 تاریخ و دې کې موږ باقاعده کاروایي شروع کړه تقریبا یو 50 موټر سایکل یې موږ چې کوم دي انډر ایج بغیر لایسنسه بغیر هلمټه او چې کوم ان رجسټر دي دا موږ نیولي دي او دا دي بند کړي دي او چې کوم د انډر ایج ماشومان دي دې له چې کوم دی موږ والدین باقاعده دا راغوښتي دي د هغې موږ پکچر واغسته د هغې نه موږ سټامونه واغسته چې آینده به خپلو ماشومانو له موټر سایکل نه ورکوي او سټامونه هم ترې اخیستي دا موږ سره دي. دې کې زیات تر غیر رجسټر موټر سایکل که نه انډر ایج دي دې کې زیات تر ان رجسټر هم دي او انډر ایج هم دي پکې ډېر زیاته. صحیح 40-50 پورې تاسو نن ونیولې موټر سایکل دا ناقبندي به دا سلسله جاري که نه صرف نن دا به تا حکم ثاني چې څو پورې افسران حکم بل نیکسټ اډر وي هغې پورې به دا جاري. صحیح دا د دې به ریکوایرمنټ څه د پرېښودو چې کله ریلیز کوي واپس دي ته دا چې کوم د انډر ایج که نه دې دپاره موږ والدین راوغواړو باقاعده د هغې نه موږ سټام والو چې بیا به آینده د خپل ماشوم دپاره کوم چې انډر ایج دی د موټر سایکل نه ورکوي نو بیا چې مشر راشي دغه نه موږ سټام والو بیا ورسره ریلیز کړو. صحیح اخره کې جی شیر محمد خان ډېره مننه ټیم راکولو څه میسیج به ورکړي ډېر والدین دا وخت تاسو ګوري بچو ته موټر سایکل ورکوي که موږ بچو ته نو څه به وایي هغوی ته؟ بس والدینو ته خو دا زما میسیج دی چې روزانه د حادثات تاسو په سړکونو باندې دا کېږي چې کوم د ماشومان دي دوی د ډرایوینګ د اصولو نه دي خبره موټر سایکل چې کوم دي اکثر ون ویلینګ کوي موټر سایکل ډېر ور سپیډ چلوي نو اکثر حادثات چې کوم دي په دې سړک باندې موږ ته کېږي نو زه سپیشل والدینو ته یم چې دوی دپاره د موټر سایکل دوی له مه ورکوي په دوی په ژوند باندې د دوی په زندګۍ باندې خفه شي. ډېره مننه شیر محمد خان خوشحاله شي. ګرانو کتونکو د دې شارټ شان ویډیو مطلب او مقصد صرف او صرف دغه چې تاسو ته یو میسیج درشي د دې صاحبانو د سایډ نه زموږ د سایډ نه چې په دې موټر سایکل باندې چې کوم تاسو کوم عمره بچو ته دا موټر سایکل ورکوئ نن سبا که بچی لسم کې پاس یا پنځم کې هم څوک پاس ما داسې ډېر لیدلي مور او پلارو له خوشحالۍ نه موټر سایکل والي نو دغه موټر سایکل بې نتیجه دی چې دلته پراته په سړک باندې زه ګورم اکثر د ریسکي 11-22 افیشل ګروپ کې نو د روزانه په بنیاد باندې 3 او 4 حادثې داسې کېږي چې هغه کې دغه ماشومان په حق رسي یا چې څوک وي مخالف چې کوم ګاډی ول راځي غټې وړوکې هغې کې هم داسې غټه حادثه مخې ته راځي نو لاتعداده کیسز داسې رال په دې یو څو ورځو کې چې په حق پکې ماشومان ورسېد نو والدینو ته هم دغه میسیج دی چې خپل کم عمره بچو ته موټر سایکل د سره نه ورکوي او که ورکوي نو بیا داسې د ډرایوینګ په اصولو دي پوه کړي 18 سال نه کم خو د سره په کار نه بیا چې 18 نه واوړي بیا که ورکوي څه خبره نه ده د وخت ضرورت دی نن سبا هر سړی که ګاډي ته چنچي ته خېږي انتظار کوي د موټر سایکل ډېره ښه سورلي ده خو که تاسو داسې وکړئ چې کم عمره ته یې نه ورکوي 18 سال نه چې یو کس واوړي بیا د ډرایوینګ په اصولو باندې پوه شي بیا باقاعده لایسنس والي نو هغه بیا پوهیږي د ډرایوینګ باندې په اصولو باندې په اشاره باندې دلته به څه کېده هلته به څه کې مخامخ ګاډي باندې به اوورټیک څنګه کې په دغې پوه شي نو بیا داسې حادثې نه راځي او تر دې پورې دا پروګرام تاسو مخکې شیر کړئ چې دغه والدینو ته دغه ویډیو میسیج د دې صاحبانو زموږ ورسي خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکوي په ډېر بخښونکي رب العزت سپارم ته الله پامان.